نو دی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوخ کی رالی پسترګو کې. ابو طالب وای چې کله د ابو طالب د رسول الله سترګو کې اوخ کې ولیدي، نو ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر زیاتی مینه ور سره کړي، ډېر محبت ور سره کړي. نو ورارز استاد اوخ کې نشم برداشت کوله، فوالله لا اسلمک لشیء ابدا، د یو سکند پاره به دوی ته ورنکم، یو سکند پاره. او بیا یې اشعار ویل چې ته داسې ستا دین داسې دی وعرست دینا قد عرفت بانه من خیر ادیان البریه دینا. وراره ته خو ماته داسې دین پیش او دومره پیژنم چې په مخ د ځمکه باندې ټولو کې بهترین دین همدا دی. او دا شان دې مرته ویل لولا الملامة او حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبینا. ګوره ټولو کفارو ته مقابله کې ولاړ دي، ټولو کفارو ته ولې نه مني؟ ملامتیا د وجې گزار برداشت کوي، په دې نه دی خفه، ځکه دا غیرت ګڼي. کنزل رد بد برداشت کوي، دا غیرت ګڼي. خو لیکن ملامتیا بس عجیبه خلک برا پوری خان دي چې ګنې دی د عذاب نه ویری. که په دینی خلکو سره د هغوی میشن نه مني او صرف د هغوی سره مینه کوي، د ابو طالب په امر مینه بچانی کړي. چې رسول الله ته وایي وراره ستا د سترګو اوښ کې نشم برداشت کولی، نور خوار څه لا پرېږده، فوالله لا اسلمک لشیء ابدا. که د دین سره مینه وې نو څومره مینه کړي، تر د مرګ د آخري سلګۍ پورې د رسول الله سره ولاړ. اوس نوی درس کې د مشرکانو یو بل حربه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف کې دغه د وجلو د دیز نه بعد د رسول الله د وجلو بندوبست شروع شي. دنیا نه ختمول غواړي چې رسول الله د دنیا نه ختم شي. نو دوی مختلف حربې استعمال کړي، د دې ځنه اخواته به ډېر عجیبه واقعیت راشي. او سیرت هم ډېر بهترین، ټول سیرت مزیدار دی، خو ټول چې په توجه سره واورېدلی شي، قضایي پکې را نه شي، نو ډېره مزه به وکړي. اوله طریقه یې دا استعمال کړه، دوی ابو طالب ته رالل، ځکه هلته دغه خیال به هم ساته، خو د قریشو مشر و، د عبدالمطلب په اولاد کې محاورس سړی و. دوی رالل چې ډېر په غوسه کې رالل، واپس شو چې ابو طالب خو موږ ته وراره رانک، راځئ داسې کار کوو. ګوره څومره میشن چالو دی، 14 کاله میشن چالو دی، 14 کاله لا پرېږده، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی دور مکی ته چې لاړل او 10 کال باندې فتح مکی باندې رالل، هغه دورانه پورې بلکې 30 کال د رسول الله زندګۍ کې دي څو دوی لګیاو دا قسمه قسم جرګي او قسمه قسم د دین ختمولو لپاره. او دا ډېر عجیبه کار کړو. ابو طالب ترالل دین مخکې دی مشوره وکړه چې راځي په دې عربو کې به چې څومره حسین او ښایسته هلکې ځواني، هغه به د پیسو سره به وتلو، خو لیکن څه به کو، مطلب که چا خرڅاو خر وا به تخلو، خو هغه سړی به ابو طالب له ورکو چې دا ستاش او موږ له محمد د دې په عوض کې راک. نو چې کله دوی دا ترتیب اختیار کړ، نو دی کې عماره بن ولید په نوم یو ښایسته او ښکلی او د مالدار کورنۍ او د لوړ نسب والا یو هلک پیدا کړ، ډېر زیاتو کمالاتو والا انسان چې هغې راوسته
وای دا به ابو طالب ته ورکو او د په بدله کې به موږ ته محمد راکي نو موږ به هغه مړ کو او د عماره بن الولید چې کوم دی دا به د ابو طالب زوی شي بس لکه څنګه چې انسان خپل زوی بس چې دوی دا مشوره وکړه ابو طالب ترالل هغه ته وای سبا موږ دا خسته الک راوسته دی نسب اوچت دی ځکه هغوی به یو څلورو شیانو باندې به ډېر فخر کاوه حسب نسب مال دولت خایس او مالداری دغه مثال شرافت دا خبرې به هغوی ډېرې زیاتې څه کولې ډېرې زیاتې به خوښولې نو دکې خایس هم و جمال هم و او مالداري هم پکې وه او شرافت او نسب هم و نو دوی چې رالل ابو طالب ته وایي دا لږ واخله د نسب هم غوره خاندان هم غوره مال دولت هم ورسره دی بس دی به ستا زوی شي ته به د وارث جوړېږي که دی مړ شه د مال به جوړېږي دغه شان دی به ستا د مال مطلب مکمل څنګه چې خپل زوی دا ته واله د دیت او میراث هر څه پته ستا هر څه پته خو بس موږ دا مطالبه کوو چې موږ ته محمد راکا او موږ به د ده نه کافي شو او دی به موږ ختم کو دا لانجه به ختم شي زموږ ورورولي به جوړه شي دا ملک به برابر شي اصلاح به راشي شر او فساد به ختم شي ابو طالب ډېر د بې انصافۍ خبره م وکړه عجیبه خبره کوي تعطون ابنکم اعزوه لکم تاسو خپل زوی مال را کوي چې زه ورته خوراک ورکوم او ستاسو زوی دی راغټوم زما خپل زوی نه دی کار څومره نو پردی دی که نه دی او بل عجیبه کار دا کوي و اعطیکم ابنی تقتلونه زه به خپل زوی درکم دا به تاسو وژنئ هذا والله ما لا يكون ابدا قسم پر الله داسې چرې نشي کېدی عجیبه خبرې به کول عجیبه دفاع د رسول الله کړې ده که تاسو سوچ وکړئ که نه خو بس پته نه لګي نو بس چې الله به په څه نه وخوښ چې الله رب العالمین و انک لا تهدي من احببت ولکن الله یهدي من یشاء هم کېدای شي هم دا یو خبره به وه چې کله ده وویل چې خلک به په ما پورې خندا کوي کېدای شي ځکه دین کې خو به ځان عاجزه ګڼې که نه دنیا دې په تا پسې خاندي خو هغه خندا ستا سبب د اوچتېدو دی هغه خندا ستا سبب د څه دی د برکېدو دی نو وایي دا څومره ظلم دی چې زه به پردی بچی را لوی کم هغه به لویږي کم سې کم د پلار او د مور زړه به خوشحاله وي او زه به دته ګورم او زما زړه دې خفه وي زما زوی دې قتلېږي دا نه وګڼي چې وراره یې څه زوی واعطیکم ابني تقتلونه په دې کې یو راځي ابو طالب ته ځان له مشوره ورکوي بلم مطعم ابن عدي ورته وایي چې صاحبه دا قوم خو تا ته ډېره د انصاف خبره کوي دا ومنه ور تیر نه وزیره خبر واوره ابو طالب ورته وایي دا د انصاف خبرې نه دي دا د ظلم خبرې دي او ستاسو اراده دا ده چې تاسو ما وشرموئ بل مقصد هم نشته ما شرموئ تاسو او مطلب هم دا چې دا قوم په ما غالبه کوي دا زما لوی شرم دی چې زما وراره زما زوی تاسو بوزئ او دی قتل کوي خو زما اخري پیسه ده ول چې څه کوئ لاس مو آزاد او هر څه کوئ نو چې څه کول غواړئ وکړئ زما را طرف ته مکمل اجازت خو خپل زوی نشم درکولی او ډیر سخت غصه شه ابو طالب په دغه ځای کې او دا مجلس نه روان شه چې کله دا حالات دوی ونه منل دوی دینم زیات خپه شو چې دا خو زموږ سره اخرنی چانس و د مصلحت په تور هم کوو اوس د دې ځنه اخوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ ارادې شروع شو اول خو دغه طریقه و چې مطلب تی موږ له راکه او موږ به مړ کو
طالب کې موږ عوض کې بچی درکو اوس داسې نه کې اوس په زور طلبۍ مرګ نو دې کې مختلف واقعات بیا رالل او ډېر زیات د خفګان حالات دي بیا به انشاءالله آینده کې ووایو واخر دعوانا الحمد